السلام علیکم. زه ډاکټر فضل باری انچارج بي ایچ او پرت ډسټریکټ سنټرل کوروم تاسو ته زه مخاطب یم. یو څه خبرې کرونا په حواله سره مې کولې. څه دا یو وبایي مرض ده څه هغه تقریبا څه اول خیر مې علاقې خبرې کوي چې علاقې نیولې دي او ملکیان نیولې دا سره وبایي مرض ده ټوله دنیا عالم سطح باندې راغله ده. زه لکه دا ریکوست ټیم دا د خپل عوامو لپاره د خپل خلکو لپاره چې ډېر خلک دوی یو ریلیکس د شخص ده یو پروپاګاندا جوړه کړې ده. نو پروپاګاندا ځکه نشي کېدلی چې د پروپاګاندا یوې علاقې پورې به تعلق وو یا یو ملک پورې به وو. دا داسې چې عالمي سطح باندې ده. نو موږ ته پکار ده چې دا شی مو ډېر سیریس واخلو او احتیاط وکړو. هېڅ د بیمارۍ داسې ده چې ضروري نه ده چې چاته ولګېدلو چې بیمار شولو ټول نه بیماریږي نه چې چاته ولګېدو هغه به خامخا مري نه. خدای دې نه وکړي خدای دې نه وکړي داسې کسان دي که نه سره موږ سره کورو کې سره دي بډاګان دي ماشومان دي چې هغو قوت مدافعت کمزوره ده. نو هغه وجې نه دا هغو بیچارهګانو ته لګېدلی شي هغو باندې زر اټیک کولی شي چې چا قوت مدافعت ماشاءالله ښه وي نو هغه باندې یو عام تېرېږي یا ایون دا چې هغه څه ساینس سمپټمز کومه دي هغه نشانې هغه چا باندې واضح نه شي خپل ټایم باندې 2 هفتې کې 15 دنې کې هغه کس په خپل هغه نه وځي ختم شي. نو مهرباني وکړئ شي مو د خلکو دا ریکوست ده چې داسې خلک دي چې هغه کیریر دي کیریر مې څه وړلې ولې او کې څه ساینس سمپټمز نشانې نه وي نو هغه یا چې د ټوخېدلی وي یا پرشني وي راغلي وي که نه نو هغه وجې نه هغه لوس باندې هغه توکي لګېدلي وي تکواڼې مو ورته وي بیا توکي لګېدلي وي نو هغه چې سره لوس ملوي چې سره غېږه ملوي نو موږ ته غوره بهتره ده چې اسلام او سنت طریقه ده چې سره ملويږو صرف سلام وکړو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نو بل هم چې هغه طریقې سره جواب ورکړي نو موږ لپاره دا ضروري ده چې موږ لاسونه او غېږې نه ملو یو فاصلې سره یو ډسټنس سره یو بل سره تعلق وساتو. نو دا به موږ لپاره ډېره فایدهمنه خبره وي چې موږ پسې ورسته خلک ډېر کول فیملي ته که نه اوس ځای کوي کس ته هغه سره لګېدلی او هغه کور ته لاړلو هغه بچیانو ته ولګېدلو فیملي ته ولګېدلو نو هغه بیا ټول کور هغه متاثره وي سره. نو دې وجې نه موږ لپاره پکار ده چې موږ احتیاط وکړو ډسټنس سره اوسو یو ټولنو کې نه پاتې کېږو چې یو ټولنې جمګټا نه جوړوو که نه نو بهتره ده چې موږ ته احتیاطي تدابیر په کول پکار دي اور ماسک لګول پکار دي سړی ماسک لګوي اور سره صابون سره لاسونه وینځل پکار دي هغه بار بار صابون سره لاسونه وینځي. نو مهرباني وکړئ چې دا پروپاګاندا مه ګڼئ ډېر زموږ ترقي پذیر ملکونه ترقي یافته ملکونه کومه دي لکه یورپ شولو امریکا شوله حتی دا زموږ دغه عرب ملکونه دي ګلف کنټري دي هغه کې خلک مزرعې ته لوړ دي هغه بیچارهګانه کسه ناست دي په دیرو کې ناست دي. نو دا یو ګپ مه ګڼئ دا یو پروپاګاندا مه ګڼئ حتی داسې موږ کعبه شریفه چې کومه مکه او مدینه هغه هم بند دي. نو مهرباني وکړئ چې دا خبره تاسو سیریس واخلئ اور تعاون وکړئ. دا تعاون تاسو سره ضروري ده تاسو هیلث ډپارټمنټ سره ځکه ډاکټرز او پیرامیډکس انوالو دي هغو سره لا ان اورډر ډپارټمنټ کومه دي هغه کې لکه لوکل سطح باندې ډي سی یا ای سی هغه انډر کومه متحد عمله ده هغه کې لوکل پولیس ته او سره اف سی ده اور ملیشیا فورسز دي او سره آرمي فورسز ده. مهرباني وکړئ چې دا سره تاسو تعاون وکړئ دا خلکو سره تاسو تعاون وکړئ. دا تاسو لپاره فرنٹ لاین کې ویلوړ دي که هیلث ډپارټمنټ ده که لا ان اورډر ډپارټمنټ دي دا تاسو فرنٹ لاین لپاره ویلوړ دي تاسو تحفظ لپاره ویلوړ دي سو دو تاسو کومي نصيحت کوي کوم یعنی تاسو ته کوي مهرباني وکړئ چې دې تاسو عمل وکړئ کورو کې کېنئ بار ډېر مه ګرځئ غیر ضروري ګرځل ډېر نقصان لري پښتو کې مو یو که نه څه ډېر ګرځئ او غور به پرځئ. نو مهرباني وکړئ سره تاسو کورو کې کېنئ ډېر ګرځل مه کوئ اور خپل ځوانان خیال وساتئ د کلي ګاونډ او چم خیال وساتئ د ملک خیال وساتئ زموږ سره کورو کې کینو که دا تکلیف مو خیر ده 2 هفتې 15 دن یا میاشت پورې مو تکلیف تېر کړو نو انشاءالله مخکې به مو سهولت وکړو که بیا چې ته کېننستلو تکلیف مو ته جوړ شلو دا شاید یا څه خوارېږي او دا نه په سترګو لیدلی کېږي سره چې شاید سترګو سره لیدلی کېږي نو بیا سړی احتیاط کوي چې دا شاید لیدلی شي دا شاید لیدلی نه شي ته نه شي لیدلی دا مو ته سره ریکوست ده چې کورو کې کېنئ اور جمګټو کې مه ګرځئ احتیاطي تدابیر وکړئ ماسکونه اچوئ لاسونه وینځئ
او جمګټو کې مکه نه ان شاء الله امید است تاسو بدی باندې تاسو عمل وکړئ او لا ان اورډر ډپارټمنټ حکومت دی هغه سره تعاون وکړئ هیلث ډپارټمنټ سره تعاون وکړئ دا به تاسو ډېر مهرباني ثانک یو او ما السلام ورحمت الله وبرکاته